دغه مالی عبادتو کې یو عبادت او عمل هغه د قربانې دی او د قربانې دغه عمل الله رب العالمین په تمام امتونو کې جاری ساتلی. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي په هر امت باندې د قربانې دغه عمل کول دا الله رب العالمین داغي عبادت ګرځولو، داغي په عبادتو کې د قربانې عملم الله داخل کړي. اومدغه شانتي الله رب العالمین قران کریم کې د حضرت آدم علیه السلام د دو زامنو د حابیل او د قابیل چې کومه واقعه بیانې نو الله پاک فرمایي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الله رب العالمین فرمایي چې دې دوانو قرباني کړي وا نو پته ولګیدا چې د قربانې دا عمل دا د ابتدا نه را روان دی. د قربانې دا عمل دا په تمام امتونو کې موجود او بیا دغه عمل د قربانې په د آخرنی امت د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک په دغه امت باندې هم دغه عمل د قربانې دغه عبادت د قربانې داغي وجوب وګرځو.